الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو یقیناً ستاسو وړاندې ما دا الله تبارک و تعالی دا قرآن مجید صحیح تلاوت فرمایو رب العالمین دیو کی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ جل شانہ دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزتمندو دا بیان موضوع بوی دا مسلمان خپل مس کی اتفاق و اتحاد او که د مسلمان خپل مس کې اتفاق او اتحاد ختم شو نو کافر به په مسلمان باندې غالب راشي دې موضوع باندې مې انشاءالله مختصرا خبره کوم زما عزتمندو څنګه چې د دنیا نظام الله پیدا کړی دی نو د دنیا نظام سره سره هر څیز الله پاک د یو بل متضاد پیدا کړي متضاد معنی د یو بل ضد او مقابله پیدا کړي لکه څنګه چې جنت او جهنم د یو بل ضد دي څنګه چې ځمکه او اسمان د یو بل ضد دي څنګه چې اور او بد یو بل ضد دي څنګه چې رڼا او تیاره د یو بل مقابله کې دي دق شانتی کفر او اسلام هم د یو بل ضد او مقابل دی عزتمندو دنیا ته چې الله تبارک وتعالی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را ولېږل د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام متفقه طور باندې اولنې مهنت داو چې اے خلکو تاسو د کفر او د گمراهۍ لاره پرېږدئ او د هدایت او د ایمان او د اسلام لار چې کوم دی هغه قبول کړئ نو کم پیغمبر چې راغلی دی او د کم پیغمبر چې کم امتیانو هغه که د خپل پیغمبر خبره منلی ده ایمان راوړی دی نو الله رب العالمین هغه د کفر نه بچ کړي دي
او د ایمان د برکت ته وجه نه الله د عذاب نه بچ کړي دي او د ایمان په وجه باندې رب العالمین به جنت کې داخل دي. او که کم پیغمبرانو هغه د خپل پیغمبر خبره نه ده منلې او د کفر او د اسلام په مقابله کې کفر قبول کړي دي، نو زما عزتمندو دغه خلق کو باندې دنیا کې الله عذاب هم راوسته دي او په آخرت کې الله رب العالمین هلاکت او د جهنم عذاب ته الله مخامخ کړي. زما عزتمندو کومګو تاسو لک سوچ او فکر وکړو، یو طرف ته د يهوديانو عقیده ده، بل طرف ته د عیسایانو عقیده ده، بل طرف ته چې کوم خلق دهریان دي د دنیا دا نظام یادوي چې دا په خپله باندې چلیږي، یو طرف ته هغه عقیده ده، بل طرف ته خلق د نور عبادت کوي، دا بل طرف ته دي، بعض خلق د اور عبادت کوي، دا بل طرف ته دي، او بعض خلق د بوتانو عبادت کوي، او بعض خلق د الله د عبادت سره سره د نور سيزونو عبادت کوي. نو زما عزتمندو يهوديانو عقیده خو قرآن ذکر کړی دا، وقالت اليهود عزير ابن الله. يهوديان وایي چې عزير علیه السلام د الله زوی دی، عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، مشرکین وایي چې څومره فرشتي دي دا د الله لوڼه دي. زما عزتمندو د دغه خلکو خپل مس کې عقیده دومره جدا ده لکه د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې. لیکن زما عزتمندو که مونږ او تاسو لږ او سوچ فکر وکړو، دغه باطل فرقې، دغه غلطې فرقې، دغه فرقې چې د اسلام او د اسلام د مذهب خلاف فرقې دي، دا بیا د مسلمان خلاف یو دي، دا بیا د مسلمان د هلاکت لپاره یو موټی دی. خو کاش چې نن مسلمان سره د مسلمانۍ باوجود، نن مسلمان سره د مس کولو باوجود، نن مسلمان سره د جهاد کولو باوجود، نن مسلمان سره د دعوت مهنت باوجود مسلمان د یو بل نه جدا دی. زما عزتمندو ځکه خو په هر ځای کې کافر په مسلمان باندې غالب دی. که مونږ او تاسو لږ سوچ و فکر وکړو چې په کوم ځای کې مسلمان دی، مسلمان ته تکلیف دی، چاہے کہ دا چین کے دے مسلمان ته تکلیف تے، چاہے کہ دا ہندوستان انڈیا کے دے مسلمان ته تکلیف تے، چاہے کہ دا افغانستان کے دے مسلمان ته تکلیف تے، چاہے کہ دا شام و برما کے دے مسلمان ته تکلیف تے، چاہے کہ دا فلسطین کے دے مسلمان ته تکلیف تے، چاہے کشمیر کے دے مسلمان ته تکلیف تے. یعنی معنی دا چې په هر ځای کې د مسلمان د دک او د اف आवाज راوځي. دا ولې زما عزتمندو د دې اصل پس منظر څه دی؟ نو هغه زموږ او تاسو مخې ته واضح دی، او هغه دا دی چې الله رب العالمین څه فرمایي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے خلکو تاسو ټول پټوله باندې متفقه طور باندې د الله د دین رسۍ په یو ځای باندې ونیسئ او مضبوطه ونیسئ. ځکه چې کله یو د جماعت شکل جوړ شي، مسلمان په خپل مس کې متفق او متحد شي، نو چرته به هم کافر غالب را نشي. او دویم اصل وجه دا ده چې کله مسلمان کې د دین په باره کې سستی پیدا شي، یعنی الله رب العالمین چې کوم احکامات دي، د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي، د قرآن چې کوم تعلیمات دي، دا مسلمان د دغه عمل نه شاته شي. دا مسلمان چې الله ورته د کومې خبرې تعلیم ورکړی دی، دا د هغې نه شاته شي، د هغې نتیجه به دا راوځي چې مسلمان به د نن نه سبا ته زوال طرف ته روانېږي، مسلمان به نقصان طرف ته ځي. دې وجه باندې زما عزتمندو د حضور صلی الله علیه وسلم زمانه کې بعض صحابه کرامو خپل مس کې یو زوړ تاریخ را یاد کو.
چې کوم مدینه منوره کې دوه قبیلې وي، مشهور قبیلې، اوس او خزرج قبیلې چې ورته وایي، دا مشهور قبیلې وي. او دوی به د وخت نه د یو بل سره جنګ جګړې، یو بل نه به مړیم کوله. په دې اوس کې هم څه کسانو ایمان نه وړو، صحابو، په خزرج کې هم څه صحابو ایمان نه وړو. بیا دوی خپل منځ کې ناست وو. نو د اوس او د خزرج صحابه خپل منځ کې ناست وو، نو هغه پخوانی تاریخ را یاد کو او هغه پخوانی خپله دشمني را یاده کړله. نو د دوی دا خبرې الله ته خوښې رانغلې، د دوی دا خبرې الله ته پسندیده رانغلې. الله رب العالمین د هغې وضاحت په آیاتونو په خپل قرآن سره وکړله. الله څه وفرمایل؟ وکنتم علی شفا حفرة من النار. ای خلکو، تاسو خو د جهنم په غاړه باندې وئ، مراد ته کفر دی. تاسو خو په کفر کې خپله زندگی تېرول. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. الله دله نجات درکو، الله دله نجات درکو، د هغې نه الله بچ دی، الله درته ایمان نصیب کړو. اوس دا خبرې پرېږدئ، د دې خبرو مذاکره او د دې خبرې تذکره پرېږدئ. دې وجه باندې زما عزتمندو، اسلام او دین دا الله رب العالمین موږ او تاسو ته پرامن دین راکړی، پاک دین دی. لیکن زما عزتمندو، کافر دا نه غواړي چې مسلمان دی په ښه طریقې سره زندگی تېره کړي. یهودي دا نه غواړي چې مسلمان دی کامیاب شي. عیسائی دا نه غواړي چې مسلمان دی کامیاب شي. زما عزتمندو، قرآن مجید کې الله څه فرمایي؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هیڅ چرته نه د یهودیان نه راضي کیږي، هیڅ چرته نه د عیسایان نه خوشحالېږي. کله به خوشحالېږي؟ حتی تتبع ملتهم، تر دې پورې چې ته د دوی د ملت تابعداري وکړې، تر دوی پورې چې ته د خپل دین پرېږدې، الله مکه او د دوی دین اختیار کړې، نو دوی به بیا خوشحاله شي، دوی به بیا راضي شي. نو دلته خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته د مراد امت دی، مراد امت دی. اے امت والو، اے مسلمانانو، اے ایمان والو، خیال کوئ ګوره یهودیان به خوشحاله وي، خیال کوئ یهودیان مرضی کوئ، خیال کوئ عیسایان مه خوشحاله کوئ، د هغو د دین اتباع مه کوئ. دې وجه باندې زما عزتمندو، نن افسوس، صد افسوس چې نن زما په جسم کې زه به هغه کپړې اغوندم چې کومې کپړې ما ته قرآن ویلي دي، زه به هغه زندگی تیروم چې کومه زندگی ما ته قرآن ښودلې ده، زه به هغه وخت تیروم چې کم د وخت تعلیم ما او تا ته قرآن نه کوي. نو چې کله زما او ستا زندگی دقه شانتې شول لکه څنګه چې قرآن غواړي، نو زما عزتمندو بیا دا انسان کامیابۍ ته ورسېدو او دا انسان د کامیابۍ حد ته ورسېدو. و چې قرآن ما او تا منې کوي چې د یهود تابعداري به نه کوي، قرآن ما او تا منې کوي چې د عیسایانو تابعداري به نه کوي، قرآن ما او تا منې کوي چې د غیر مسلمو خلکو تابعداري نه ملګرتیا به هم نه کوي. او د هغې باوجود مسلمان رالګي د یهودیانو په نقش و قدم ځي، مسلمان رالګي د عیسایانو په نقش و قدم ځي، مسلمان رالګي د غیر مسلمه په نقش و قدم باندې ځي. دی به کوم طرف ته کامیابۍ طرف ته لاړ شي، دی به کله کامیابۍ طرف ته لاړ شي. دې وجه باندې عزتمندو، یعنی مسلمان چې کامیابي غواړي دا به په طریقه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، دا به په طریقه د صحابه وي، دا به په طریقه د قرآني، دا به په طریقه د رب العالمین د حکم مطابقي، بس دا انسان کامیاب دی. دې وجه باندې زما عزتمندو، نن د مسلمان کردار کم حد ته رسېدلی او ظاهره خبره ده چې کله د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، نبوت او د نبوت کالی ورته میلاو شو، د نبوت هغه تاج ورته میلاو شو. نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دا ټول خلک راجمع کړل، دا غیر مسلم یې راجمع کړله، دا مسلمانان دغه ټیم کې نه وو، سلک کسان ایمان والو.
نبی علیہ السلام د خپل کردار نه شروع وکړل، د خپل کردار نه شروع وکړل. سیوته وی قالوا بل وجدنا مرارا، ای خلکو تاسو خو ما باندې تجربه وکړله، زه رښتونی یم که دروغجن یم؟ ټولې وی ته رښتونی. د مسلمان دپاره اصل څیز دا کردار دی، چې کله د مسلمان کردار صحیح شو او چې کله مسلمان په صحیح لار باندې روان شو، نو دغه غیر مسلمه خلق، دغه باطل خلق بغیر د دعوت نه رب العالمین په اسلام کې داخلي، بغیر د دعوت نه به اسلام ته راځي او اسلام ته به تګي ناسي. نن زما د پندو الله دې کمې پیسې معاف کی، مسلمان دی د سکانو د عبادت ځای ته ورغی، کم ځای کې چې سکان عبادت کوي. مسلمان ته دا پته نه وه چې دا د سکانو جومات دی که دا د مسلمانانو جومات دی. نو چې کله مسلمان وردن نه شو، پیزار راواغېستو، خپل ترخ کې کېښودو، سکھ پې آواز وکړو، وایي دا څه کې؟ وایي دا پیزار محفوظ ځای کې ږدم. ورته عجیب غوندې خبره ورته سکھ وکړله، و اے مسلمان یہ سکھوں کا مسجد ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. دا د سکانو جماعت دی، دا د مسلمانانو جماعت نه دی. نن د مسلمان کردار دې حد ته ورسېږي، ځکه د مایې د پندو هر ځای کې کافر غالب دی، هر ځای کې کافر غالب دی. دې وجه باندې د ما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم د کافر خلاف مقابله کې هغې ته جهاد ویل کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توره یاد ساتئ، د نبی علیہ السلام توره دام د اخلاقو نوم، دا د انتقام نوم نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت میلاو شو او اولنې کس را پاسېدو، کعب بن اشرف را پاسېدو او د نبی علیہ السلام یې ګستاخي شروع کړله، کسان به راجمع کوله، خلق به خاندوله، د نبی علیہ السلام پورې به ټوکې ټاقې کولې، مذاق به کو. یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم ناست دی صحابه کرامو سره، نبی علیہ السلام فرمائی اے صحابو تاسو کې څوک شته چې کعب بن اشرف جهنم ته ورسوي؟ یو صحابي پاسېدو، محمد بن مسلم رضی الله تعالی پاسېدو، د الله نبی دا کار به زه وکړم. نبی علیہ السلام ورته اجازت ورکړو. چې کله هغه ته اجازت میلاو شو، هغه ځي او کعب بن اشرف چې دا اولنې ګستاخه دی د نبی علیہ السلام، اولنې ګستاخه دی، به خلکو ته قرضې ورکولې، قرض پیسې به ورکولې او د قرض پیسو په عوض کې به د خلکو نه ګاڼه کول، څیز به دې ګاڼه کول. کعب بن اشرف لاړو، اولنۍ ورځ باندې ډېره ګاڼه وه. دی ورته وویل، نو کعب بن اشرف ورته سبا به راشي. سبا بیا راغی دا صحابي، چې راغی ورته وایي زما سره دوه تورې را سره دي او ښه تیرې تورې دي، قیمتي تورې دي، دا به درکړم، ماله قرض پیسې راکړه. کعب بن اشرف یې ډېره ښه ده. دا صحابي ورته وایي اے کعب، ستا د سر نه ډېر ښکلې خوشبو راځي، ستا د سر نه ډېره ښکلې خوشبو راځي، دا ته کوم عطر استعمالې؟ دی ورته جواب کې وایي تا ته پته نشته چې ما په عرب کې حسینه ښځه کلي ده، حسینه بیبي کلي ده، او دا عطر ما ته هغه راوړی دي. دا صحابي ورته وایي دا سر دې رانږدې کړې نه چې بوی کمه، دا بوی ډېر ښکلی دی. نو سر یې ورته نږدې کو، چې صحابي وله دا سر ونیو، چې سر یې ونیو، نور صحابو ته اشاره وکړه راشئ پې دا سټ چې کم دی د جسم نه ور جدا کړو. دا اولنې ګستاخه و. زما د پندو یاد ساتئ، حضور صلی الله علیه وسلم خپل انتقام نه دی اخیستی، دا د شریعت تعلیمات دي، دا د دین تعلیمات دي چې کم سړی ګستاخ رسول دی، دا د قیامت پورې ګستاخ رسول پیدا شو، دا د شریعت او د دین فیصله ده چې دا د دنیا نه پناه کا، دې ته عذاب ورکا. دې وجه باندې زما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم راغی او د خپل کردار نه شروع وکړل، صحابه کرام خپل کردار نه شروع وکړل او د هغه کردار په نتیجه کې قرآن وګوره، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ډلې په ډلې خلق رب العالمین اسلام کې داخل کړل، ډلې ډلې خلق الله رب العالمین اسلام او اسلام کې الله داخل کړل. زما عزتمندو زمونږ او تاسو قبله اول
چې هغې ته بیت المقدس ویلی کېږي. نن هغه د غیر مسلمو په لاس کې دی چې هغه د مسلمانانو قبله اول ده. آخر دا ولې د مسلمان د لاس نه لاړ؟ الله دې کمې پیسې معاف کړي. نن بیت المقدس ته سبب حرم شریف باندې هم حمله شروع شي. دا ولې لاړو؟ نو که مونږ او تاسو لږ تاریخ باندې نظر وساتو، څه وخت کې د بیت المقدس نه چار چاپېره چې کومه ځمکه وه، نو دې مسلمانان نه ولګېدل او په دقه غیر مسلمو باندې دا ځمکه خرڅه کړله. بیا دې کې د علماو اختلاف پیدا شو. بعض علماو وی د مسلمان له اختیار دی چې کوم څیز خرڅوي، که په کافرې خرڅوي که په مسلمانې خرڅوي، دې کې دې له اختیار شته. لیکن زما عزتمندو د دارالعلوم دیوبند یو بچی و او د دارالعلوم دیوبند یو زرخیز عالم، بهترین مفتی کفایت الله صاحب په هغه ټیم کې دا فتوا ورکړله چې دا د بیت المقدس نه چار چاپېره چې څومره ځمکه ده دا د مسلمان نه ما سوا په غیر مسلمو باندې مه خرڅوئ، دا په دغه یهودیانو باندې مه خرڅوئ. لیکن زما عزتمندو مفتی کفایت الله دهلوي رحمه الله چې کومه فتوا ورکړله، نو هغه فتوا باندې عمل ونه شو. نو څه وشوله؟ د بیت المقدس نه چار چاپېره چې څومره ځمکه وه هغه زما عزتمندو چا ته حواله شوله؟ یهودیانو ته حواله شوله. د مسلمان لارې بندې شوې. مسلمان چې به دې جومات ته مانځله راتلو، یو طرف ته د غیر مسلم لارې دي، د هغه پټي دي، مسلمان چرته راتلی شو؟ زما عزتمندو هغه د الله عظیم کور بیت المقدس چې قبله اول ورته ویلی کېږي، هغه دغې خلکو په لاس کې راغی. نن زما عزتمندو الله دې کمې پیسې معاف کړي. نن لال مسجد او جامع حفصه د هغه ځای په اسلام آباد کې نشته. د هغه ځای اسلام آباد کې نشته، لیکن اسلام آباد کې چې د غیر مسلمو دپاره کم مندري، د هغه دپاره کم افتتاح وشوه، کم منظوري وشول، د هغه دپاره ځای شته. نن د هغه دپاره ځای شته. مسلمان دا به یخ پاتې کېږي، مسلمان به یخه زندگی تیروي. دا صرف د پیپ ټوټۍ به نه، دا صرف د لارو کوڅو به نه، اول به د الله د دین حفاظتي، دویم به د دنیا خدمتي. د الله دین په اول کې دی، دنیا په دویم نمبر باندې ده. نن ډېر مسلمانانو ته دا پته نشته چې په اسلام آباد په ځمکه باندې غیر مسلمو ته د مندرو ځای میلاو شو. نن مسلمان په دې خوب وده دی چې آخر دا ولې دا کار وشو؟ هغه اسلام آباد چې هغه د مسلمانان نه بلکې د پاکستان زړه، او چې کله په زړه باندې حمله وشي، زړه باندې بیماری ولګي، نو سم خیال دی جسم کار کوي. نن د پاکستان په زړه باندې دغه غیر مسلم راولګېدل، هغو به مندرې شروع کړې او هغو په خپل عبادت خانې جوړول شروع کړله. نن مسلمان په خوب وده دی، مسلمان سره فکر نشته چې آخر دا کم حالات روان دی. نن د مدرسې دپاره ځای نشته، د جومات دپاره ځای نشته، او د دغې غیر مسلمو دپاره ځای شته. عزتمندو لږ د سوچ خبره ده، لږ د فکر خبره ده. دا د مسلمان ملک د مسلمان په نوم آزاد شوی، دا د کلمې په نوم آزاد شوی. په دې کې د علماو قرباني ده، دې کې مدارس دي، دې کې د دین مراکز دي. نن زما عزتمندو دغې خلکو ته دا موقع میلاو شوه چې هغه راځي د مسلمان په ملک کې هغه دغه مندرې شروع شوې، دغه زما عزتمندو د عبادت خانې د غیر مسلمو دپاره شروع شوې. آخر زما عزتمندو دې ته دا منظوري چا ورکړله؟ دو ته دا اجازت چا وکړو؟ دا زما استاد د ملک مشرانو، دا زما استاد د ملک وزیرانو، د هغو د دستخط لاندې دا خبرې وشوې. نن مسلمان اوده پروت دی، مسلمان غافله دی.
زما عزتمندو یاد ساتئ ګورئ کله چې دکاندار د هغې سره د چرګانو پنجره ورسره وي دکاندار ته یو سړی راغی مال یو چرګ راکا دکاندار ورغی پنجره ته ورغی چرګ رالی ټول چرګان ټوپونه شروع کی ټول حالانکه چرګ خو یو رالی ټوپونه ټول شروع کی یو چرګ راوالی باقي ټول چرګان غلی شي باقي چرګان خوشاله شي مونږ ته څه ونه وي خو دا ورته پته نشته چې 15 منټه پس بیا د بل لمبرم دی او 10 منټه پس بیا د بل چرګ لمبرم دی او 10 منټه پس بیا د بلم لمبر دی دقه شانتي مسلمان دی نن که په یو مسلمان باندې ظلم شروع دی ټول مسلمانان متفقه طور چپ پاتې دي ای به خیر په هغو چې څه کېږي به زما اوس تا نمبر هم را روان دی الله دې کمې پیښې معاف کړي ما اوس تا نمبر را روان دی د پندو څنګه چې چرګانو باندې نمبر په نمبر باندې حالات راځي دقه شانتي ما او تا باندې دا حالات را روان دي زما د پندو د دې دپاره مسلمان به یخ پاتې کېږي مسلمان به سوچ او فکر کوي که نن غیر مسلمو ته د هغو د عبادت خانو د جوړولو اجازت وشو سبا به مسلمان خپل جومات به نشي جوړولی سبا به مسلمان خپله مدرسه نشي جوړولی ولې زما عزتمندو نن انډیا ته وګوره کم حالات تیر شو مسلمانان به جومات ته تراول رالل په دې روژه کې مانځه ته به رالل بار به ورته دغه خلک ولاړ و ډانګي به ورسره وو او په ګزارۍ به کولې د جومات به ګزاره وې بار ته وباسل الله دې کمې پیښې معاف کړي کما او تاوده پاتې شو غافله پاتې شو سوچ او فکر زما اوس ته نه نو دا حالت ما او تا باندې بیا را روان دي نه به بیا ما او تا کلم کله جنازه کولی شو نه به بیا ما او تا کلم کله اذان ویلی شو نه به ما او تا کلم کله د دعوت محنت کولی شو ځکه زما د پندو شاته نه د غیر یو محنت را روان دی د مسلمان سوچ دا خو د ګنټې سوچ دی د غیر مسلمو سوچ د 500 کالو سوچ دی هغه د مسلمان د هلاکت او تباهۍ دپاره په کلونو سوچ کوي چې مسلمان تباه و برباد شي مسلمان ذلت ته مخامخ شي زما عزتمندو که مونږ او تاسو لږ تاریخ باندې نظر وساتو د عراق په ځمکه باندې هغه کې اکابر علما لوی لوی د سمرقند او بخارا تاریخ وګوره لوی لوی خلک پکې دی امام مسلم رحمه الله امام بخاری رحمه الله ابو اللیث سمرقندی رحمه الله امام ہدایہ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ لوی لوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لوی لوی شخصیات پکې پاتې شوي دي لوی د دین خلک او د دین لوی غرونه پکې پاتې شوي دي څه وخت کې هلته طوفان ناغی د غیر یو طوفان ناغی د غیر مذهبو خلکو یو طوفان ناغی کم حالات رالله دغه غیر مسلمه خلک راولګېدل او چې کم زما او ستا غونته کې د ایمان باندې کمزوري دي زما او ستا غونته کې پیسې سره محبت ساتي هغو ته پیسې ورکول شروع کړله او هغه خلک یې واخیستله او په هغه خلکو باندې بیا قوت دومره مضبوط شو چې هغو بیا جنازه هم نشو کولی هغوی باندې بیا د دغې خلکو قوت دومره مضبوط شو چې هغو بیا مدرسه کې د دین خدمت هم ختم کو امام ہدایہ رحمہ اللہ د ہدایہ د فقہ مشہور کتاب هغه 14 کاله کې د هدایه کتاب ولیکو او دومره په زهد او تقوا سره دا کتاب ولیکو چې روزه به وه 14 کاله تقریبا د دې کتاب لیکل شوي د روزه به هم نیوله خواته ګاونډي به ورته روټۍ راوړله ګاونډي ته به دا پته نه وه چې دې روزه نیولې ده هغه به بل چا یو غریب ته به یې روټۍ لېږله دومره د زهد او د تقوا نه کار واخیستو او هدایه د فقه مشهور کتاب یې ولیکو په کم جماعت کې چې دا کتاب لیکلی و الله دې کمې پیښې معاف کړي په دغه جماعت کې کلم کله شراب څکل شروع شو اسلام بیا دومره حد ته ورسېد دا زما عزتمندو ولې کله چې مسلمان اوده پاتې شو د مسلمان سوچ او فکر ختم شو چې نن غیر مسلمو ته د مسلمان په ملک کې هغو ته ځای میلاویږي نن الله دې کمې پیښې معاف کړي ډېر سادهګان ته بلا دا پته اوس هم نه
ډېر خلکو ته به دا پته هم نه، ډېر خلکو ته به دا پته مي. مخکې ورځو کې سړي فیسبوک کې وکړي وایي وایي دا څه خبره ده چې غیر مسلمو ته ځای میلاو شو. نو کوچیانو ته د څه نه خبرې، ته د څه نه خبرې، او ته یې څه شی، او ته د دین نه څه خبرې. ته به سبا پلار ته مې وایي چې پلار پکې چا راوستی، ته به سبا مور هم یاده کړي چې مور پکې چا راوستی. نه نه نه، زما عزتمندو یاد ساتئ، زما عزتمندو که زما او ستا خپل منځ کې اختلاف دی یا د دین باره کې که د هغه امین باره کې اختلاف دی، هغه اختلاف په قیامته پورې رواني. که زما او ستا اختلاف په بله مسله کې دی، هغه اختلاف په چلیږي، هغه د علماو خپل منځ کې اختلاف دی. لیکن یاد ساتئ زما عزتمندو که د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت مسله رالل، زما عزتمندو یاد ساتئ که د نبی علیه الصلاة والسلام د ناموس مسله رالل، که د الله رب العالمین د دین مسله رالل، که د الله د کتاب د قرآن مسله رالل، دغه اختلاف په خپل ځای باندې دی. لیکن د دې اختلاف په مقابله کې به ټول مسلمان خپل منځ کې متفق او متحد دي، ټول مسلمانان به یو موټی. دې کې به دې ته نه ګورو د پلانکي پارټۍ سړی ما زه به د پلانکي پارټۍ دفاع کوم، نه، ستا پارټي په خپل ځای، اپنے پارٹی میں لگے رہو، پل پارٹی محنت کوا ستا خپل خوښه ده. لیکن یاد ساته که د ناموسي پیغمبر خبره رالل، د ختم نبوت خبره رالل، د الله د دین خبره رالل، او غیر مسلمو ته چې د مسلمان په ملک د عبادت خانې د جوړېدلو خبره رالل، مسلمان به خپل منځ کې متفق او متحدي، او مسلمان به په دې مسله کې یخ پاتې کېږي. نن زما عزتمندو فکر خبره ده، اخر وجه څه ده؟ مسلمان اسلام ملک د کلمې په نوم باندې آزاد شوی، پای کې قربانیانې دي، پای کې زما عزتمندو خلکو د خپل جان قرباني ورکړې ده. نن د هغه ملک غیر مسلمو ته ځای جوړېږي، نن قادیانانو ته لارې کولاویږي، نن سکانو ته لارې کولاویږي، نن غیر مسلمو ته لارې کولاویږي. بالکل مسلمان سوچ او فکر نه کوي آخر دا کم حالات روان دي، ولې مسلمان په ملک دا حالات روان دي؟ زما عزتمندو که ما ته چوپ پاتې شو په دې مسله باندې، ما ته په دې خبره باندې غلی پاتې شو، ما ته د دې خبرې خلاف اواز او مظاهره ونه کړله، نو سبا زما او ستا ګاونډي به هم غیر مسلم وي، سبا به زما او ستا د جومات او د مسجد ګاونډي به هم یهودي ویسایي. بیا به ما ته هغې ته وایو کور به نه جوړې، دلته به نه راځې. زما عزتمندو تا به بیا داسې خلک چې تا به مجبوره کوي، تا ته به وایي چې دا حرکت به نه کوې، دا خبرې به نه کوې، ته به ورته وایې ولې؟ بس جواب یې دا دی چې د اسلام آباد په ځمکه باندې د پاکستان یو زړه دی، په هغه ځای کې غیر مسلمو ته ځای میلاو شوی، نو ته به کې څوک یې؟ بیا د هغې جواب به دقه کوي. زما عزتمندو مسلمان یخ پاتې کېدل پکار دی، لږ سوچ او فکر پکار دی. عزتمندو دا د الله دین، د الله د دین باره کې به سوچ کو چې د الله دین کمزوری نه شي. بس هر ځای په خپل ځای باندې زما عزتمندو د خپل بچي خلاف دشمني په خپل ځای، د پلار خلاف دشمني په خپل ځای، د ګاونډي خلاف دشمني په خپل ځای. لیکن یا ساتئ عزتمندو ما او تا په سینه کې چې کومه عزتمندو د ایمان هغه نور دی، زما او ستا په سینه کې چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نور دی، زما او ستا په سینه کې چې د کم د توحید نور دی، د الله د وحدانیت نور دی. ان شاء الله تعالی مسلمان دا به غافله کېږي نه، مسلمان به کوشش دی، د مسلمان جدوجہد به دی، مسلمان دعا به دی، الله دا مسلمان دا په هر ځای کې غالب راولي، الله د خپل دین حفاظت په خپله باندې وکړي، الله د مدارسو حفاظت په خپله باندې وکړي، الله د حضور صلی الله علیه وسلم حفاظت، د نبی علیه الصلاة والسلام د عقیدې حفاظت الله په خپله باندې وکړي. لیکن زما عزتمندو یاد ساتئ چې کله ما ته اوده پاتې شو، ما ته دې خبرې ته سوچ او فکر نه کو، عزتمندو دا حالات ما ته باندې را روان دي. دې باره کې زما عزتمندو د بیان اصل مقصد او د بیان اصل نچوړ دا دی چې عزتمندو مسلمان دا به اوده پاتې کېږي نه، مسلمان به یو سوچ او فکر کوي. زما عزتمندو مسلمان هغه مسلمان دی چې دې تاریخ ګوري، تاریخ دې شاته تاریخ ګوري، دې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاریخ ګوري، دې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تاریخ ګوري، هغه ابو بکر صدیق
الله اکبر. مانعین زکات پیدا شو. مانعین زکات خلکو د زکات نه انکار وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دی چې کله د خلکو انکار واورېدو داغو خلاف د جهاد اعلان وکړو. د دې خلکو خلاف په جهاد کېږي. زما عزتمندو صحابه کرام ورته وایي که موږ مدینه منوره پرېږدو، موږ مدینه منوره پرېږدو، په مدینه منوره کې د رسول الله بیبیانې دي، ازواج مطهرات دي، داسې نه چې هغو ته څوک تکلیف ورنه کي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سوی جواب کې کومه خبره کوي؟ زه دا خبره خوښومه چې د ځنګل نه یو ازمری راشي، دو په لارو کوڅو کې راوکاږي، د دو جسم د یو بل نه جدا شي، دا خبره قابل برداشت ده. لیکن یاد ساتئ ابو بکر دې خبرې ته تیار نه دی. ابو بکر دې ژوندی او د الله د دین کې د کمی راشي، د الله په دین کې د کمی راشي. ابو بکر صدیق دې ژوندی او د الله په دین کې د کمی راشي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی مانځه باندې ولاړ دی، امام صغرام دی، امام کبرام دی. یو خبره یاد ساتئ، امام صغرام دی، امام کبرام دی. د خلکو مشریم کوي، د قوم مشریم کوي. خلکو له امامت هم ورکوي، د قوم مشریم کوي. د مولا دور به صرف د جماعته پورې نه وي، څنګه چې د غیر مسلمو آواز و چې د امام او د مولا دور صرف د جماعته پورې دی. نه، مولا به په هر میدان باندې ولاړي، عالم به په هر میدان باندې ولاړي، په هر میدان به ډټ کر مقابله کوي. زما د پند عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مانځه باندې ولاړ دی، د سوره یوسف تلاوت کوي. شاته یو بدبخت راغی، چړه باندې ووالو. چې کله چړه باندې ووالو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو چا والے ما؟ جی هغه یهودي والے. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سوی زما د کعبه پر رب باندې قسم چې عمر کامیاب شو، زما د کعبه پر رب باندې قسم چې عمر کامیاب شو، ځکه د غیر مسلمو د لاس وته شهادت میلاویږي. لیکن یو خبره وکړله او هغه خبره نن ما ورته وګورئ په دې تاریخ او د هغه تاریخ باندې سوچ او فکر کوو. کومه خبره وکړله؟ وای دا د چا غلام دی؟ جی وای دا د ابن عباس غالبا، کمې پیښې دی الله معاف کړي، دا دغه غلام دی. وای نبی علیہ السلام نه دی ویلي چې دا خلق خپل غلامان مه جوړوئ. نبی علیہ السلام تعلیمات نه دی خلکو سره ملګرتیا او دوستانه مه کوئ. دا د مسلمان دوست نشي جوړی دی. دا په هیڅ حال کې یهودي د مسلمان دوست نشي جوړی دی، په هیڅ حال کې عیسائی د مسلمان دوست نشي جوړی دی. عیسائی زما او ستا عزت تار تار کوي. عیسائی دا غواړي چې قرآن ختم شي، یهودي دا غواړي چې د الله حکم ختم شي. دا د مسلمان دوست نشي جوړی دی. دا مسلمان ته راحت نه ورکوي، دا مسلمان ته تکلیف ورکوي. دې وجه باندې زما عزتمندو دغه خلک دا د مسلمان دوستان نشي جوړی دی. دې وجه باندې زما عزتمندو زما د بیان اصل مقصد هم دا دی چې مونږ او تاسو ګوره اوده نه پاتې کېږو، اوده نه پاتې کېږو. څنګه چې ما د دې خبرې مخکې تاسو بیان کې خبره وکړله چې هغه اسلام آباد باندې سوشل میډیا په ذریعه باندې تاسو وګورئ، عالمي میډیا پته نه دا خبرې ښیي یا به نه ښیي. الله دې کمې پیښې معاف کړي. نن هغلته د دغې خلکو دپاره منظوري وشوله، د دغې غیر مسلمو دپاره منظوري وشوله، هغو به خپل د عبادت خانې ځایونه جوړوي. عزتمندو چې د اسلام آباد په ځمکه ورته اجازت وشو نو ما ورته عبادت ته منې کړو. دې وجه باندې زما عزتمندو مسلمان به غافله کېږي نه، مسلمان به سوچ و فکر کوي او باقی عزتمندو چا نه ریږو، چا نه بیریږو؟ اللہ نه بیریږو. سچ اللہ تقدیر کے لیے اغ برا رسی. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں قیصر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. عزتمندو چې څه په تقدیر کې الله لیکلي هغه به رارسي، خو ما ورته به د الله د دین د حفاظت لپاره سوچ او فکر کو. کم از کم دا دعا خو کولی شو الله د مسلمان مدد وکړي، دا دعا خو کولی شو الله د مسلمان د ملک خدای دا پاکستان د امن گهواره وګرځي، الله دا پاکستان د غیر مسلمو خلکو نه وساتي. الله چې دې ته کم خلک په کږه سترګه باندې ګوري، که دا قادیاني دی، که دا یهودي عیسائی دی، که دا هر قسم خلک دی، خدای اول ورته هدایت وکړي، هدایت باندې راولي. بددعایي ورته نه کو. الله که د هغو په تقدیر کې د هدایت یې لیکلی
او د مسلمان د ذلت او سوچ او فکر کوي خدای دغه خلق خپل مس کې ورولي خدای دغه خلکو باندې عذاب غرونه راولي دی وجه باندې د ما عزتمندو ما تعالی دعاګانې پکار دي او په دې مسله کې مونږ او تاسو نن به زیات تر جماعتونو کې په دې موضوع باندې بیان شوی چې کم دغه ځای کې کومه منظوري شوې ده مسلمان دا به د ما عزتمندو ویښ پاتې کېږي ځان به خبرې د دې خبرونه الله دې نه کړي عزتمندو چې د الله په دین کې کمی راشي الله دې نه کړي چې د محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم دغه په سنتو کې کمی را نشي داسې وخت الله رانولي چې ما ورته ږیره پرېږدو بیا ږیره باندې پابندي ونه لګي الله دې هغه وخت رانولي چې ما ورته پټکې وهو پټکې باندې پابندي ونه لګي الله دې هغه وخت رانولي چې ما ورته کم اخلاق والا کم اسلامي تعلیمات والا زندگی تیرو دې باندې پابندي ونه لګي د ما عزتمندو دا هر سره به زما او ستا په عمل باندې راځي چې ما ورته خپل عمل د رب العالمین د حکم مطابق کو راځي چې ما ورته خپل عمل د قرآن مطابق کو راځي چې ما ورته خپل عمل د محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم سنت مطابق د صحابه کرامو د ما عزتمندو امامانو چې ما ورته تکمل لارې ښودلې دا لار ما ورته د خپل زندګۍ مقصد او د ما ورته د خپل زندګۍ یو تربیت او طریقت از کو د ما عزتمندو او دې باندې مونږ تاسو روان شو الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړه الله ګناونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناونه معاف کړي سمې سم واورېدل الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي الله د خپل دین په خپل حفاظت وکړي الله که دا مسلمان خپل مس کې متفق شو الله څومره ملکونه کې چې څومره مسلمانان دي خدایا که دا ټول خپل مس کې یو موټی شو خپل مس کې اتفاق او اتحاد برابر شو خدای په برما به څوک ظلم ونه کړي الله په کشمیر به هم څوک ظلم ونه کړي خدای په فلسطین به هم څوک ظلم ونه کړي په یو ځای کې مسلمان باندې به ظلم ونه شي الله دا زمونږ کمزوري دی چې مسلمان خپل مس کې اتفاق نشته مسلمان خپل مس کې اتحاد نشته خدای مسلمان یو موټی کې مسلمان خپل مس کې متفق او متحد کې خدای اسلام غالب کې خدای اسلام غالب کې الله زمونږ د پاکستان د څلور واړه طرف الله د امن ګهواره وګرځي الله زمونږ د پاکستان خدای په دین آباد کې خدای په مدارسو آباد کې په مرکزونو آباد کې په دیندار خلکو باندې الله آباد کې کم خلک چې د پاکستان ته کږه سترګه باندې ګوري کم خلک چې د پاکستان کې د دې خبرې کوشش کوي چې په دې کې غیر مسلمه خلک خپل د عبادت خانې ځایونه جوړ کړي الله دغه خلکو ته هم هدایت وکړي خدا که په هدایت کې نه په نصیب کې نه دغه خلک تباه او برباد کړي الله پاکستان کې د مسجدونو ابتداګانې وکړي الله په پاکستان کې د خپل دین افتتاح وکړي الله پاکستان کې د مراکزو د مدارسو افتتاحګانې وکړي الله د خپل دین په خپل حفاظت وکړي چا باندې قرضې خدای قزون اخلاص کړي چا مشکلات ختم کړي بالخصوص مسافر بایگان د پاره دعا وکړي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي څومره هغو باندې تکلیف دی الله تکلیف یې ختم کړي څونه هغو ته بیماران دي ټول الله صحت کامله عاجله مستمره ورکړي او په دې بیمارۍ باندې چې څومره مسلمانان مړه دي خدایا د ټولو مغفرت وکړي الله د ټولو مغفرت وکړي او دا کومه بیماری چې راغلی الله دا بیماری ختمه کړي الله دا بیماری ختمه کړي الله دا بیماری ختم کړي اخر وقت دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول